أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا فتحقیق سرا ایمان روڑی پایاتونو زمنگا الذین هاغا کسان اذا ذکروا بها کلچ اغیت ذکر اوشی زمنگا دا احکاماتو خروا سجدا فریوزی پسجدہ وسبحوا بحمد ربهم او تسبیح کئی سره د تعریف در رب خپل وهم لا یستكبرون او پدی لوی نه کئی تتجافى جنوبهم عن المضاجع جدا کیږي اړخونه د اغي ډډې د اغي د بسترونه يدعون ربهم خوفا وطمعا او غختنه کوي د خپل ربنا په یره او په امید سره ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال چې الله وته ورکړي خرچي کوي فلا تعلم نفس هیڅ پته نشته یو انسان ته ما اخفي لهم چې څومره ډېر انعامات پټ کړي شوي دي د ده لپاره من قرة اعین چې اخوال دي د سترګو د ده جزاء او دا جزا ده د ده لپاره بما کانوا یعملون د اعمالو د ده چې دي په دنیا کې کوي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون یہ هغه څوک چې مؤمن دی کیدی شي په شان د فاسق نه برابرېږي دا مثال اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى هاغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل هم کوي د هغې دپاره جنت دی د همیشوالي نزلا دا مېلمستیا ده بما کانوا یعملون د د اعمالو په وجه واما الذين فسقوا او هاغه کسان چې فاسقان دي او د الله خلاف کوي فمأواهم النار زید هغې اور دی كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها هر کله چې دی اراده وکړي چې د دې اور نه راوځي وتښتي واپس به ورته وغورځولی شي وقیل لهم ورته به وویلی شي ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اوس اوسکئ عذاب د هغه اور چې تاسو به ورته دروغ وي ولنذيقنهم من عذاب الادنى دون العذاب الاكبر او وبس کولی شي په دې باندې هغه عذاب نږدې علاوه د هغه عذاب لوینا لعلهم يرجعون کی دی شدی را واپس شینی کوتا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه سوکنا انصاف د هغه کسنا چې ممن ذکر بآیات ربه چې هغه ته یاداش ورکول شي نصیحت ورکول شي فاحکامات در خپل ثم اعرض عنها بهم اغنا فرمانی گئی انا من المجرمین منتقمون بشک منگا دداس مجرمانو نه بدل اغستون کیو الله پاک مخ کی د هغه خلکو ذکر وکړو چې هغه نافرمانو الله پاک وی ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها اگر چې اوس به هر یو نفس هغه هدایت دی چې کله زمونږ عذابونه وي دی خدای پاک بس ابصرنا وسمعنا مونږه ولیدو او کته بس اوس مونږه واپس ولګي یقین راغی الله وی کچری مونږه داسې کولې نو خو ار یو کس به اوس هدایت دی چې مخامخ باندې عذابونه وویني او سزاګانې وویني او طاقت د الله په مخامخ وویني نو خو بیا به ایمان وروړي خو داسې مونږ نه کوو الله اوس د هغه خلکو ذکر کوي چې کم خلق اغا مومنان دی او کم نیک عمل کوي الله وی انما یؤمن بآیاتنا الذين اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم بشکه ایمان وروړي یقین کوي زمونږ په احکامات هغه خلق کله چې اغیتا زمونږ احکامات ذکر شي نو وګرځيږي په سجده کې وسبحوا بحمد ربهم او تسبیح وي سره د رب خپل په هغې باندې د الله تابعداري کوي آمنا صدقنا کوي وهم لا یستکبرون تکبر نه کوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع د دې اړخونه را جدا کېږي یعنی د دې را پاسي د خپل بسترونه یدعون ربهم خوفا وطمعا چې دې را بلي رب خپلو ډېر زیات په یره کې او په تمه کې ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې الله وله ورکړی دی خرچه کوي ان شاء الله چې کله ترجمه وکړو نو دا سجده آیات ته سجده به کوو که خیري پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فرمایل صحابو ته چې یو انسانو چې داغه اعمال
هغه ډېر زیات ښایسته و په مخکنو اقوامو کې او دومره ښایسته عمل و چې جبریل علیهم السلام الله پاک ته درخواست وکړو چې ای خدای پاکه زه د دې بنده ملاقات لازم دا ستا څومره تابعدار دی الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام داسې خلک هم شته چې اذا ذکروا بها هروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم چې زما ذکر ورته وشي بس د هغې دپاره دا کافي هغې زما تعریف کوي هغې په هره خبره زما تعریف کوي که هغه خبره د هغې دپاره ښه او که ښه نه وي الله پاک ورته وایي چې جبریل علیهم السلام ټیک ده چې ته ملاقات لځې نو ورشه خو لاول نه په لوح محفوظ کې د ده نوم وګوره چې دی کومو خلکو کې دی نو جبریل علیه السلام چې لړو نو هغه په دوزخیانو په لیسټ کې جبریل علیهم السلام هغه سره د ملاقات ارزو کوله او هغه د دوزخیانو په لیسټ کې و جبریل علیهم السلام لاړو نو کېناسته ورسره او دوی په سجده پروت دی هغه په خپل سمې خپله سجده وکړه چې راپاسې د سلام اجار بس جبریل علیهم السلام ورته وایي زما نه دی تپوس ونه کړو چې زه څه راغلی یم او تا سره مې څه کار دی نو هغه ورته وایي یاره بس زه چې چاته په عبادت باندې ولاړ یم نو زما پکې بل څوک نه دي یاد ته راته په خپله باندې ووایې ته څه راغلی او ورته وایي راغلی خو ستا ملاقات لیم خو ستا په باره کې مې یو عجیبه خبره لیدلې ده زه جبریل یم هغه ورته وایي ښه صحیح ده ته الله بندې دا خبره هغه لویه وانغسته وی د الله بندې خو زر راته ووایي زما د الله عبادت کوم ما ته په هغې کې ډېر سکون میلاویږي وی څه دي ما سره دې څه کار دی هر څوک چې هغه ورته وایي زه لوح محفوظ ته لاړم او ما ولیده چې ته په هغه خلکو کې شامل یې چې کوم به دوزخ ته ځي هغه وایي الحمدلله جبریل علیه السلام یې کدې پوه نه شو هغه ورته وایي تا زما خبره واورېده ورته وایي ډېره ښه مې واورېده وی شکر دی په هغه بندیانو کې خو یم چې الله لیکلی خو یم که نه تا لږه خبره ده لیکلی خو یم که نه داسې یو بندی یم چې الله په دوزخیانو کې لیکلی یم د الله خوښه ده او ورته وایي ته زما په خبره پوه نه شوې زه تا ته وایم ته بدبختو خلکو کې شمارې هغه ورته وایي زه پوه شم ستا په خبره باندې خو چې چا لیکلی یم نو هغه ډېر لوی ذات دی او زه ډېر یو بېوقوفه جاهل او کمزور انسان یم او بیا م هغه لیکلی یم زما دپاره دا ډېر شی ده هر څنګه چې لیکلی یم بس لیکلی یم زما دپاره لیکل کافي دي د هغه خوښه ده د هغه بندې یم چې سره سره کوي نه به ورسره کوي زه به د دې قابل یم چې هغه په دوزخیانو کې لیکلي جبریل علیه السلام ورته بیا خبره کوله چې ګنې دې پوه نه شه الله پاک ورته جبریل راشه یو چکر بیا ووخه د لوح محفوظ بیا ده ته ال ووایه چې لاړو د هغه نوم په دوزخیانو کې نو نوم یې غیب و چې ویږه د جنتیانو کې لیکلی شوی خدای پاکه دا ولې دې خو اوس او ورته وایي تا د خبره واورېده وی دا هغه بنده دی چې الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بس خو چې ذکر دې زما واوري نو بس دې په سجده پرېږدي دې دا نه ګوري چې دا ذکر د کوم ذات کېږي دغه ذات ما سره ښه کوي او که ښه نه کوي هغه وایي دا زما مالک دی نو چې په دې کې مې مالک ګڼي چې دوزخ کې لیکم نو اکه مالک یم نو بس جنتیانو ته مې واړوه نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع د ده اړخونه جدا کېږي د خپلې بسترې نه صرف او صرف د الله د یاد دپاره فلا تعلمون نه پوهېږي نفس دا انسان دا تابعدار انسان نه پوهېږي د نه پوهې نه مقصد صرف دته معلومات نشته دته پته نشته ما اخفي لهم من قرة اعین چې څومره پټ انعامات موږ دله ایښي چې د سترګو یخوالی په جنت کې رده دپاره څه دي دې تصور هم نشي کولی هغه د پیغمبر علیهم السلام چې کوم دی نو هغه حدیث مبارکه دی چې الله پاک وایي داسې انعامات یې ولې ایښي دي چې سترګو نه دي لیدلي سترګو نه دي لیدلي وګونو نه دي اورېدلي لاسونو نه دي ټچ کړي دی به ورته حیران دریان شي جزاء بما كانوا یعملون دا جزا ده د هغه عمل چې ده کړی دی
په دنیا کې. اپا من کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یې هغه څوک چې هغه مسلمان دی د الله په نيز هغه د فاسق په شان دی کېدی شي. فاسق چا ته وایي چې سره د پوهې نه ځان ناپوهه کړي. اوس به تاسو دې خبرې باندې لغونته کې زما په خیال باندې به زه لغونته کې په دې باندې تفسیر وکړم یو 2 منټه چې دا انسان څوک دی او دا څنګه کېدی شي چې سره د پوهې ځان ناپوهه کړي. څوک به داسې چې هغه پوهې ځان یې ناپوهه کړي. لکه زما نه بل ورځ یو کس تپوس وکړو غالبا په هغه جنازه کې چې استاد جي دا مولیان اکثر چې د ګیرې حواله ورکوي که نه د یو قبضې د موټي، نو دی وی د موسی علیه السلام چې کوم دی هغه خپل ورور هارون علیه السلام د ګیرې نه ونیسه، نو هغه ورته وایي چې لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي. داسې آیات شریف چې ما ته خو پوره نه دی یاد، زه حافظ نه یم، چې ما د سر او د ګیرې نه مه نیسه. نو دا دلیل چې کوم دی نو اکثر مولیان وی چې دا دلیل دا صحیح نه دی. بل ځای کې خو ثبوت موږ لیدلی نه دی او دا صحیح نه دی. که دې ته تشریح وکړي نو د دې غلط معنی چې کوم دی نه هغه وځي. که چېرې موږ دا وایو چې بھائی هارون علیه السلام هغه چې کوم دی نو د ګیرې نه ونیسو، نه خو یو موټی وځکه په ګیره کې په موټي کې راله، نو ولې دا به هر یو کشر به چې کوم دی هغه به خپل مشر د ګیرې نه راخلي. دې خبرې ته غوږ کېږئ. فاسق نه ته یادوم چې فاسق هغه انسان دی چې هغه د خپل خواهش او د مرضۍ دپاره بیا تاویلونه جوړوي. هلکه چې ګناه کوې نو کوه که نه، ته پوشه الله دې پوشه. ګیره خرې، ګیره وړکې، ګیره لویې، ګیره نه پرېږدې، پکې ډیزاینونه جوړې، څه چې کوم کوې نو کوه، ته پوشه الله دې پوشه. هغې له خو تاویل مه جوړوه که نه چې دا جایز دی او دا ناجایزه ده. بس کمزور یم بھائی، بس زه داسې خوشحاله یم، بس صحیح ده، ته پوشه الله دې پوشه. کېدای شي تا دې وبخي او کېدای شي تا دې سزا درکړي. نو فاسق هغه سړی دی چې هغه ځان له بیا د هغه ناجایزو دپاره تاویل ګوري. نو ما ورته زه ورته یو خبره وکړم. الله پاک په دغه ځای کې موسی علیه السلام ته هارون علیه السلام دا نه وایي چې خذ بلحیتي و برأسي، زما نه ګیره ونیسه او زما نه سر ونیسه. هغه ورته وایي لا تأخذ، ما نه ګیره مه نیسه. نو ته څنګه وایې چې هر یو کشر به د مشر نه ګیره نیسي چې پته ورته ولګي چېرې دا موټی ده که نه؟ ته خو لاول نه په دې خپل سوال خو دې سوچ وکړه که نه. په قرآن کې خو دا نه دي راغلي چې ګیره چې زما نه ګیره ونیسه، وایي لا تأخذ مه نیسه، خوز نه دی راغلی، وایي لا تأخذ مه نیسه. نو ته څنګه وایې چې هر یو دا خو غلط دی په دې وجه چې د ګیرې د بوټي د کچکولو دپاره به هر یو کشر د مشر نه ګیره نیسي. هارون علیه السلام ورته دا نه دي ویلي. بل پیغمبر علیهم السلام ښکاره حدیث مبارکه دی د ترمذي شریف چې وحف الشوارب وافر اللحى، برید په کنچې کټ کې او ګیرې اوږدې کې. نو چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه کله دا یو ضمناً خبر راله، زما په دې کې څه مقصد نشته، یو ضمناً خبر راله د فاسق لغونده کې تشریح مې تاسو وکړه چې فاسق کوم سړي ته وایي. او ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه چې کوم دی نو یو صحابي تپوس وکړو چې پیغمبر علیهم السلام ګیره څومره وه؟ نو هغه ورته وایي یو موټی وه. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه له یو بانډچي راغی، ورته یې وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې خوب کې لیدلی دی. زه درته لغونته کې هغه خدوخال بیانومه چې هغه داسې وو. نو ورته یې وایي سترګې داسې وې او تندې یې داسې وو، ویښتې داسې وو، مخ یې داسې وو، پوزه یې داسې وه. نو بیا یې وی ګیرې د مرۍ د دې اډوکي پورې وه. او ورته یې بلکل رښتیا دی ووایي دقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، موټی بس دې ځای پورې وه، دې اډوکي پورې وه. نو مونږ وله څه باندې جوړه کړو؟ یعنې مثلا چې کوم دی نو یو کس ته مونږ وایو هلکه ته چې دا بینک کې نوکري کوې نه، د بینک په ځای ته بل ځای نوکري کولی شي. دا بینک چې دی دا ګورې د سود انجن دی. نو هغه څه وایي نه نه زه خو ځان له خپله حلاله دا کومه مزدوري کومه جي، زه خو چوکیدار یم او زه خو کیشیر یم، زه خدا یم، زه خدا یم. تی چې هر څه نو یي خو حرام ځای کې نو دا مه وایه، تاویلات وله مه ګوره. مقصد مې په دې خبره کې و چې یو فاسق هغه سړي ته وایي چې هغه د ناروا او ناجایزو دپاره ځان له تاویل ګوري چې حدیث کې خو داسې راغلي دي او په قرآن کې خو داسې راغلي دي او داسې راغلي داسې راغلي. نه بس چې کوې نو کوه، ته پوشه الله دې پوشه، خو تاویل وله مه جوړوه. نو د فاسق د
معنی نه او د فاسق دغه نه به چې کوم دی نو د زمرې نه به وځي. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال کوي فلهم جنت المأوا د هغه دپاره جنت دی. دا مأوا دا یو ځان له جنت دی لکه څنګه چې جنت عدن دی. او بعضې خلک وایي دا مقصد د مأوا نه مقصد د همیشوالي دی. نزلا بما کانوا یعملون چې الله پاک به ورله په دغه کې مېلمستیا ورکوي د ده د اعمالو په وجه باندې. واما الذین فسقوا او هغه کسان چې فاسقان دي لکه دا وختي چې کم تیر شو چې هغوی ځان له دین جوړوي نو په مأواهم النار ځای د ورتلو د هغوی اور دی. کلما ارادو ان یخرجوا منها اعیدوا فیها بارکولی به دې نشي چې کله هغوی اراده وکړي او دا دوزخ وایي دی چې کوم دی ډېر په جوش کې راشي او دا لمبې اوچته کړي دی بر راوړي نو به بره لاس واچي چې وځم ته نو فرشتې به ورله ګوتې ووایي واپس به یې ورته وغورځوي. وقیل لهم ورته به وایي ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تکذبون. اوس اوسکه عذاب هغه چې تا یې درو ګڼو چې لغونته یقین دې راشي چې دا اوس شته او که نشته. ولنذیقنهم من عذاب الادنا د عذاب الادنا کې ښکلې معنا قاضي ثناء الله پانیپت وسی په تفسیر مظهري کې کړې ده. هغه وایي وبسه کو موږ په ده باندې عذاب د دنیا دا ادنا نه مقصد دلته نږدې دی نو د باندې به موږ د دنیا عذاب اوسه کوو چې دا ادنا چې که موږ د ادنا په معنی کې ویلو شو وړوکي نو وړوکي د دنیا عذاب ته وړوکي ځکه وویلی شي ختمېدو والا دی. که یو سړی هغه 40 کاله او 50 کاله هم چې کوم دی یو عذاب سکي ختم خو به شي که نه. دون العذاب الاکبر د دې نه علاوه عذاب لوی کم یو دی چې هغه د اخرت دی چې هغه نه ختمېدو والا دی. نو د اخرت هغې ته عذاب الاکبر په دې وجه وایي چې هغه نه ختمېدو والا دی. دنیا دې ته ادنا ځکه ووایي چې که دا ډېر سیوا دی خو ختمېدو والا دی دی به اخلاص شي. الله وایي دواړه عذابونه به له ورکوو. ومن ازلمو او د دنیا د عذاب وایي الله وایي دا به له ولې ورکوو لعلهم یرجعون کیدای شي دی لږ عذاب سره دی چې کوم دی نو توبه وباسي دی واپس راشي د ډېر عذاب نه ځان بچ کي. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها څومره ډېر نا انصاف او څومره ډېر ظالم دی چې چاته ذکر نصیحت وکړي شي بآیات ربه د الله په احکاماتو چې مه کوه داسې په دې الله خفه کېږي. ثم اعرض عنها بیا ترې هغه اعراض وکړي شا کي ورته لکه چې ډوما ونرېدو. انا من المجرمین منتقمون الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې مجرمانو خفه کېږه د دې نه به مونږ بدللو دی له به مونږ سزا ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم انما